أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. دا سورة قرآن حكيم ديرون دا سورة النحل. نحل بحای محمله سره دا ویل کېږي مچو ته د شاتو مچۍ. په دې کې الله تعالی د خپل قدرت یو نمونه ذکر کړی ده د شاتو مچۍ چې تاسو د هغې د نظام ته وګورئ ښکلی ګبین مزیدار هغه دله جوړوي او په عجیبه طرز باندې دې نه د الله تعالی خدایي معلومه کوي. یو نخل دی په ښای معجمه سره چې ټکې وي نو هغه بیا کجورو ته وایي او دا نحل دی. او دې صورت ته صورت النعم هم ویل کېږي. احادیث مبارکه په دې بل نوم دی صورت النعم د نعمتونو صورت. اوس به دې کې پته ولګي الله تعالی دومره بېشماره نعمتونه ذکر کړي دي داخلي او خارجي او ظاهري او باطني او انفرادي او اجتماعي. نو الله وی دغه نعمتونو تقاضا هم داره چې تاسو د یو الله حکومت ومنئ او د هغه فیصله ومنئ او د هغه عبدیت هغه اختیار کړئ. د دې نه مخکې صورت چې و سورة الحجر نو الله رب العالمین په هغې کې چې کوم دی نو دوی ته د عذاب د هغې چې کوم دی نو هغه مجده واوروله چې که چېرې دوی سمیږي نه نو الله رب العالمین فرمایي چې انا کفیناک المستهزئین د هغې مستهزئینو دپاره به زه کافي شم یعنې زه به ول عذاب ورکم او الله تعالی وایي کما انزلنا علی المقتسمین لکه څنګه چې په هغې خلقو باندې ما عذاب نازل کړی و نو دا خلق دی دا هغې نه عبرت واخلي. دلته الله تعالی وایي اتا امر الله فلا تستعجلوه. لکه دوی به بار بار وایي کله وایي کله وایي الله وایي دقه دی راغی د باندې ښه ځکه قیامت چې دی نو دا ټولو ته په سر باندې ولاړ دی او خاص کر چې کوم سړی مړ شو من ماته فقط قامت قیامته بس په هغه وخت قیامت شروع شو. نو په دې کې څه تپوسونه کوئ چې کله وایي کله وایي خو چې څنګه مړ شي نو بس حساب به سره شروع کېږي جزا او سزا هغه به سره شروع کېږي. چونکې دا صورت هم مکی صورت دی نو هغه مضامین ثلاثه دي او مقابله ټوله د مشرکینو سره ده. مشرکین مکه د هغې هغه عناد او د هغې هغه جحود او د هغې هغه هټدرمي او ضد او قرآن حکیم هغې ته د دلایلو انبار ودرولی دی ښه چې تاسو دې دلایلو ته وګورئ او د الله تعالی د الله تعالی چې کوم دی وجود او د هغه وحدانیت او د هغه چې کوم دی نو هغه یعنې مالکیت د هغې نه تاسو چې کوم دی نو معلوم کړئ. نو هغه درې مضامین هغه پکې ذکر کېږي. الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلوه. راغې هغه حکم د الله رب العالمین نو پس تلوار مه کوئ تاسو په هغې کې بار بار دا مه وایئ چې کله وایي کله وایي بس دقه دی راغې د باندې تیار اوسئ. پاک دی الله رب العالمین او عالی دی د هغه څه نه چې دوی شریکوي سره د الله رب العالمین نه. ينزل الملائکة بالروح من امره را نازلی الله رب العالمین را لیږي فرشتو لره بالروح په هغه وحي سره من امره د هغه حکم خپلنا چې کله الله وغواړي او کوم کتاب او کوم وحي نازلی نو فرشتو ته حواله کړي او چاله یې ورکړي علی من یشاء من عباده په هغه چا باندې چې وغواړي الله رب العالمین د بندګانو خپلونه او هغه وحي دی چې ان انذرو چې تاسو ویروئ د مخلوق لره او د انسانانو لره ان انذرو الناس چې په تحقیق سره نشته معبود لیکن صرف زیما پس ویریږئ تاسو زمانه خلق السماوات والارض بالحق دا غټول بیا دلایل دي چې پیدا کړی دی الله رب العالمین اسمانونو لره او ځمکې لره په حق سره دا په توحید باندې دلیل عقلی شو. او پاک دی الله رب العالمین دا هغه څه نه چې دوی شریکوي سره د الله رب العالمین نه. پیدا کړی دی الله رب العالمین انسان لره من نطفة دا هغه ساس کې د منی نه فاذا هو خصیم مبین نو پس ناڅاپه په دې ډېر جګړمار واضح دی. الله وایي ته خپل حقیقت ته وګوره ته حقیقت دی څه شی ته ما سره جګړه کوې ځکه چې هډوکې راواخلي او بیا من یحیي العظام وهي رمیم وایي دا به څوک ژوندی کوي وایي زه باز بعد الموت نه منم. الله تعالی وایي ته ځان ته وګوره ته څه شی وې او بیا کوم ځای ته رالې ښه الله تعالی خپل انجام او خپل آغاز او خپل ابتدا هغه چې کوم انسان ته ذکر کړه ته ما د خاورې نه پیدا کړی او بیا چې کوم نو دومره اوچتې غټې خبرې کوي. حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے خاک سے پیدا ہوا پھر خاک سے پرہیز ہے. الله تعالی کی د خاورې نه پیدا کړی ته عاجزي پکار وه او ته ولګې د خدای ته مقابلې ته اوس ولاړې ښه وایي نه توحید منم او نه رسالت منم او نه بعث بعد الموت منم.
فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها او کزان د نګوري الله وی د خپل غوا د امبيزي او میخه د وګوره دا چار پایان څومره چې دی پیدا کړی دی الله رب العالمین دی لرا لکم فیها دفء ساسو لپاره پاږي کې هغه اسباب د ګرمایش دي دفء د دې دا وړي او د دې دا چې څومره یعنی سيزونه دي پښمونه دا غیر ته ځان له کمبل جوړوي او څوک ته پرستل جوړوي او څوک ته جامې جوړوي الله تعالی وی کما دا مهرباني نه وکړي تاسو به کم نه دا مستل کول ساز لپاره پاږي کې هغه اسباب د ګرمایش دي او ساز لپاره پاږي کې منفعتونه دي او دا غیر خوراکونه کوي تاسو هغه لرا کله وخت خوري کله پیس کوي کله شوملي او ماستو کوچان چسو رډم غواړي ولکم فیها جمال حين تريحون او تاسو لپاره په دغه چار پایانو کې یو خایسته تاسو یو ډول په جوړ دی ښه شوشا به جوړه ده جمال حين تريحون هغه وخت چې کله تاسو راولې ما خام کې هغه کورتا وحين تسرحون او په کوم وخت چې تاسو بوزي هغه ورشو او صحرا ته تريحون چې د پټي نه کورتا راولې او تسرحون چې د کور نه پټي ته بوزي ها صحرا ته نو دواړو وخت کې تاسو لپاره یو خپل شو شام به جوړې ښه الکه سوبي زما دونه غواګانی دي او سوبي زما دونه لنګي دي او سوبي زما دونه کنډکی دي خو دا چې بظاهر حسن تسرحون مخکی او تریحون رسو لاول سار شړي ما خام بیا واپس را دي ما ذکر کی او دلته هغه راوستل مخکی ذکر کړی دي او شړلې رسو ذکر کړی دي وې ځکه خبره د جمال ده او جمال هغه په ماخامي کې ډېر زیات ته ډکه خېټه کور کرا رواني دي او سار کې خدای خېټه ورغلي او هغه وږي لا ورشو ته ندي دي خوراک نه ده کړي نو جمال او رونق پکې نشته وتحمل اثقالكم الى بلد او الله تعالی دا قچري او دا غویان او دا اوخان دومره ډوله پندان او بارونه په وړای چې کچره دا نه وي نو پتن لګي چې تاسو بیا څه کوئ اوس موجوده وخت په غاړي شو او باغی باندې باغم د الله نعمتونه دي اگر سره روان دی ويخلق ما لا تعلمون هغه د الله نعمتونه دي دا جهاد او دا سو خوسم چې کوم غریض علاقی دي مجاهدین باغی کې جهادونه کوي او باغی کې سپایان سیاچین گلیشیر ته چې کوم نه باغی ته ځان خېږي نو سم باغی کې چې کوم نه دغه چارپایان نه کار اخلي هغه امنیشن او سامان داغي له بوتلو بللار نه وسم باغی باندې بوزي الله تعالی دا ټول چا پیدا کړی دي وتحمل اثقالكم الى بلد او بار کوي چې کوم دې دغه چارپایان هغه بوجونو تاسو لرا هغه ټول پښا باندې اخیستي دي الى بلد بطرف دا هغه کلی باندې او دا هغه خاریه باندې چې لم تكونوا بالغيه جنې تاسو رسیدون کې هغه ته الا بشق الانفس لكن په مشقت ځانونو خپل سره او نو وی ځان وشلوي الا بشق الانفس بجزان وشلوي نو الا بوت کېږي خدا شکر دې چې الله تعالی چار پایان پیدا کړی دي نو په آسان هغه غټ پیټي باغې باندې واخلې کله بیا به خانو بده تاسو په خپل وړل او د خرو په ځای باندې په خپل په متشا کړی و خدا خو الله تعالی مهرباني وکړه په تحقیق سره پروردگار ستا چې هغه شفقت کوونکی او رحم کوونکی دی په خپل بندگانو باندې والخيل والبغال ان وخلق الخيل او پیدا کړی دی الله رب العالمین دی اسونو لرا او دارنګ دی قچرو لرا او دی خرو لرا لتركبوها وزینه د دې لپاره چې تاسو سورلیو کوي باغې باندې وزینتن او دا اسباب د زینت د تاسو لپاره یو رونق هم جوړ دی او پیدا کی الله رب العالمین هغه سوچ نه پیژنې تاسو هغه لرا او نو عالمنا خلق تاسو کوي تاسو جميع العلم في القران لكن یہ قرآن پاک کے ہوائی جہاد شتن آغوی آو ویخلق ما لا تعلمون اللہ بھی آغا بسبب پیدا کم چه ساس اللہ پہ علم کی نشتکا بیادا قسمہ چکم دے اللہ تعالی نظام دے طول بنیاد چگورے انسان خود صرف ترکیب کی تاسو یو مؤلف دے یو مصنف دے نو دا خود صرف مؤلفین دی یو شی بل سره یو دی کی بل شی بل سره یو دی کی بل شی بل سره یو دی کی میټیریل غټول الله پیدا کړی دی داغه چې څومره خام مال دی هغه ټول الله رب العالمین په اوس باندې دا او کاغه فولاد دی او کاغه چې کوم دي سر دی کاغه سپین دی او کاغه پیتل دی او کاغه سونه معدنیات دی داغه کارونه الله تعالی پیدا کړی دي ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر اس نعمتونه یو مادي او روحاني
دا مخکې مادي او روحاني دادي چې الله تعالی ته ایمان لارو ښودله. وعلى الله قصد السبيل او په الله رب العالمین باندې دې بیان د هغه درمیانه لارې قصد السبيل میان عربي چې وته وي مینز لار داغي تعلیم او داغي خودنه انسانیت ته هم الله کړی دا چې دا مینز لار دا الله ته تللی دا. ومنها جائر او بعد بدغلارو کې کګي هم شتا هغه د کفر لارې دي او هغه د بدعات او د رسومات لارې دي. او کچره غوښتل وي الله رب العالمین نو خامخا هدایت به کړو تاسو ټول ته د دې کې د الله حکمت دی. هو الذي انزل من السماء چې سورۃ النعم دی نو بلا نعمتونه الله ذکر کوي. الله رب العالمین کو هغه ذات دی چې هغه علی کلی د جانب د اسمان نه اوبو د باران لرا لکم منه شراب استاسو لپاره دا غینه سن د سکلو وبدي سره هو منرال واټر دی هغه تاسو الله تعالی وی استعمالوي. ومنه شجر او بعد دا غینه ونی دی فيه تسیمون چې باغی کې سروي تاسو هغه سارو خپل لرا تسیمون یعنی ترعون دوابکم تاسو باغی کې چار پایان سروي. الله یې کما باران نه وکړي ما دا وبنه را لګلې او د عمل وچ کړسوي نو استاد سارو بس پړل د شکارې زو کې به خپل وولي. ينبت لكم به الزرع را زرغني الله رب العالمين بدغو بوسرا وجعلنا من الماء كل شيء حي چې الله وبراولي کی ټول ملک آباد شي. الله تعالی را زرغون کی پاکي سره فصل لرا او دارنګ زيتون لرا او کجور لرا او انګور لرا ومن كل الثمرات يعني ومن كل انواع الثمرات او د هر قسم میوجاتنا په تحقیق سره په دې مذکور بیان کې خامخانه د قدرت د الله رب العالمین د لپاره د هغه قوم چې هغه فکرمند وي. وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړی دی الله رب العالمین تاسو لپاره شپې او ورځې لرا هغه یو نظام دی او نرس کومای لرا او ستوري چې دي مسخرات بامره ان مذللات هغه تابع کړی شوی دی د حکم الهي په تحقیق سره په دې مذکور بیان کې خامخانه د قدرت د الله رب العالمین د لپاره د هغه قوم يعقلون. بار بار قران حکیم د خلقو هغه قوت عاقله هغه چې کوم دی او د خلقو هغه فهم هغه چیلنج کوي چې تاسو کم از کم د دې نه کار واخلئ. وما ذرأ لكم ذرأ من خلق او هغه چې را پیدا کړی دی الله رب العالمین تاسو لپاره. وما ذرأ یعنی وسخر لكم ما ذرأ او تابع کړی دی الله رب العالمین هغه څه چې کوم پیدا کړی دی تاسو لپاره په دې اسمکه کې په دې حال کې چې مختلف دي رنگونه داغي په تحقیق سره دې مذکور بیان کې خامخانه د قدرت د الله رب العالمین لپاره د هغه قوم چې هغه نصیحت قبلې. وهو الذي سخر البحر او الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه مسخر کړی دی تاسو لپاره سمندر لرا. سمندرم د انسان داغه چې کوم دی نو الله تعالی داغه تابع کړی دی. ځان له څوک ملغلره راوباسي څوک ځان له میان راوباسي او څوک ځان له نور چې کوم دی نو سمندري تجارتونه د یو ملک نه بل ملک ته او د بل ملک نه بل ملک ته لوی لوی چې کوم دی بحري بیړۍ هغه جوړې کړې دي. دې لپاره چې تاسو خوراک وکړئ د هغې نه لحما طریا هغه غوښې تازه لره چې هغه د مۍ په شکل کې ده او بې د ذبح نه هغه حلاله ده. او دې لپاره چې راوباسئ تاسو د دغې سمندر نه حلیة تلبسونها داسې زیورات چې تاسو اغوندئ هغې لره. د سړي خو یې نه اغوندي خو ښځې اغوندي هغه کالي چې کوم جوړېږي مختلف او بیا د هغې اغوستل دا د سړو شو چې هغه سړو لپاره زینت دی. وترى الفلك مواخر فيه او ویني بتو دغه کشتو لره مواخر فيه چې هغه شلون کې دي په دغه سمندر کې. څه مطلب دا بحري جاز او دا کشته چې ورشي سمې دا اوبه داسې شلي ښه یو خوا بل خوا یو خوا دی پکې نیغ سیده روان دی. الله وی دا طاقت او دا قوت له چا درکړو. ولتبتغوا دا معطوف دی په مقدر باندې ان لتعتبروا یو خدای لپاره چې عبرت حاصل کړي ما خدای ته معلومه کوي او بل دې لپاره چې ولټو تاسو دا مهرباني د الله رب العالمین نه للتجارات دا کاروبارونه په خپل کوي او خایي چې تاسو شکر ادا کړئ د الله رب العالمین. والقى في الارض رواسي او اخذ الله رب العالمین په دې ځمکه کې هغه مضبوط غرونه لرا ان تمید بكم یعنی لالا تمید بكم دې لپاره چې اون خوليږي د ځمکه په تاسو باندې الله په دې ځمکه یې میخونه ټکولې دي چې تاسو به خو مزیدار خپل ضرورت پوره کړئ. لکه کدا اطمینان پکې نه او په حرکت کې د ځمکه او خوځيږي را خوځيږي بیا به د انسان لپاره د اطمینان باعث نه.
او پیدا کړی دی الله رب العالمین هغه نهرون لرا او هغه لار لرا خایي کی چې تاسو هدایت یافته شئ وعلامات او الله رب العالمین پیدا کړی دی هغه نحو او هغه علامو لرا دا څومره چې د معرفت د اوقات یا د زینو یا چې کوم نه د علاقو د معرفت لپاره سیدونه دي دا ټول علامې هم الله رب العالمین پیدا کړی دي چرته خلق په اولاد دي اکثر خطا کیږي چې را ورجی خطا شو نو به وینا نه دا غونډې ده کنه وګوره دې غونډې په خوا کې موږ تیریدو کنه نو ور علامه شو او کله ګډ وډ شي نو بیا وینا الله ټیک روان دي ښه دغه چې دا غخور دی دا مختلف علامې نو الله وی دا علامې چې تاسو د کوی د بار علامې دي نو دا د الله د وحدانیت د بار علامې نه دي وبالنجم هم يهتدون او بستور باندې دوی هدایت کومي چې د شپې روانې نو بیا ستور ته ګوره لکه قطبي ستوره هغه د پېشمنی ټیم دی او کنه دی اوس خلک موبایل دی او مختلف فیونه شو او په خوا جنه غړای وي او نه موبایل وي او نه تنظیماتو ما د خپل یاد سي د موالي سي دی الله تعالی درجه بلند کی نو چې کله کله اشتباه او راغله غړای وړای خو نه وي نو د کور نه بلاړ جمعه ته نو جمعه کې یو غړیالو مونږ را کور کې نو نو سار کې چې وکړه وریاض و بیا پته نه لګیدل هغه ډیره تجربه و چې وریاض په پته باندې لګیدل چې یاره دا اوس د پېشمنی څه ټیم دی نو جمعه ته بلاړ غړیال به وکړه بیا براغه ها او اوس الله تعالی مهرباني زونه سیوا کړي نو الله تعالی دې ټول نه د ما قدرتونه د ما نعمتونه دا غي هغه شکریا دې ادا کړي ومن نجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق آیا پس هر غسو چې هغه تخلیق د کائنات کوي چې هغه الله رب العالمین دی د پشان ته د هغه معبودان باطل او دی چې هغه تخلیق نشي کولای د کائنات او ځان نشي پیدا کولای الله وی دا یو شان دی لا افلا تذكرون ایتاسو نصیحت نه قبل وید دینا وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله الغفور الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله او هغه کسان چې هغه بلی ما سوا د الله رب العالمین نور معبودان باطل او لرا نشي تخلیق کوله هغه یو شی لرا وهم يخلقون او حال دا چې هغه خود مخلوق دي خپل چې کوم دغه خدای پیدا کړی دي یا تاسو په لاس باندې جوړ کړی دي او تاسو به الله پیدا کړی تاسو له عقل او د پوهه الله درکړی دا اموات یعنی هم اموات الله وی دغه بودان او معبودان هغه ته سجدي مکوي دغه دا خو خپل مړ دي غیر احیاء جن پکې نشته هیڅ حرکت نشي کولای او تاسو وای دا دغه معبود دي وما يشعرون ايان يبعثون او دې د پتن لګي چې کله به دوی دوباره پورته کولای کیږي یعنی بعد الموت کله دی هغه علم الله سره دی الهکم اله واحد دا عقیده توحید د معبود تاسو هغه معبود یو دی پس هغه کسان چې ایمان لري په آخرت باندې نزلون داغي منکرتون معنا جاحدتون هغه انکار کوونکي دي د حقنا او حال دا چې دي تکبر کوونکي دي لا جرم نه حقا خامخا دا خبره ده چې په تحقیق سره الله رب العالمین عالم دی په هغه څه باندې چې پټي دوی هغه لره او هغه چکار کوي دوی هغه لره معنا فيحاسبهم الله به سره حساب کوي په تحقیق سره شان دا چې محبت نه کوي الله تعالی د متکبرین سره و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم او په هغه وخت چې کله ویل شي دوی ته چې څه شرع نازل کړل دی پروردگار تاسو د قران باره کې دوی نه تاسو کیږي څنګه کتاب دی نو دوی دا غلطي سلطي فتوی ولوي وای دوی چې اساطیر الاولین دا هغه دروغ او قصې د پخوانو خلق دي او دا خبره ولي کوي يحملوا اوزارهم كامله چې انجام کار ادا شي چې دی به اوچت کی او دی به بار کی هغه ګناهونه خپل لره کامله پورا ورځ د قیامت باندې او د ګناهونو د بوجونو د هغه خلقونه چې دوی گمراه کړي دي هغه لره بغیر علم پنا پوهه سره الله خپل ګناه خو ادا او دا سونه نور ګناهګار کړل نو دا هغه ګناه او بوج هغه د دې په سر شو او دې الا خبردار ډېر بد ده هغه شی چې بوج کوي دوی هغه لره یعنی چې بار کوي دوی هغه لره مخکې دې شی چې دوی د ګناه پیټه په شابه اخیستي قد مكر الذين من قبلهم فاضل الله بنيانهم من القواعد اس الله رب العالمین یو تخفیف دنیوي دوی ته ذکر کوي الله رب العالمین فرمایي چې کڅوک د الله رب العالمین د حکم داغه مقابله کوي او داغه مخالفت کوي نو بیا په دنیا کې به هم باغی باندې عذاب راځي
نو بهرحال یا نمرود دی او یا د بابل بادشاہ دی یا بل بادشاہ دی جابر 15,000 دنګه یو ماڼۍ یې جوړه کړه ډېره دنګه ماڼۍ یې جوړه کړه او نعوذ بالله وی بیا به او یو قول دا چې دا د فرعون هغه چې کوم حامان وزیرونه جوړه کړی و خو بهرحال هر یو کافر بدمعاش شه دی نو بیا به دې د بره ورخې جمع او نعوذ بالله د خدای پاک سره مقابله کوم نو الله رب العالمین په هغه ماڼۍ ټوله راوړنړوله او ټول په عذاب باندې معذب شو نو الله تعالی د آخرت ورسره دنیا کې د عذاب نه ویریږي په تحقیق سره تدبیر کړو او سازش کړو هغه خلکو چې وړاندې د دوی نه وو سابقه او کفار حالت وګوره فات الله بنيانهم من القواعد نبث راوس الله رب العالمین هغه آبادی د دوی لرا من القواعد د بنیادونو دوی چې کوم آبادی کړو الله تعالی حکم وکړو د بنیادونو فخر عليهم السقف من فوقهم فاسرار تاو شو راونه په دوی باندې هغه چت د پورته طرف د دوی نه ټول ګړ هغه عمارتونه وران شو او آباد شو یا د زلزلې چې راځي نو ټول بلډینګونه هغه الله رب العالمین باغې کې څنګه هغه چې کوم نه ارتاو کیږي او ټریډ سنټر د امریکایانو الله رب العالمین فرمایي چې څنګه ارتاو نو دا د الله تعالی د عذاب نه ویریږي واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون او راغلی دوی دا عذاب او هغه غریب د الله رب العالمین دا هغه طرف نه چې دینه په دل باغې باندې او بیا په ورځ د قیامت باندې به شرمندګي الله پاک وی لره او وايي بوت الله تعالی چې چرته کې هغه شریکان زما كنتم تشاقون فيهم تشاقون معنا تخالفون چې وای تاسو چې تاسو به اختلاف کو دا غي مبارکي چا به ودا او چا به ودا چا به عیسی علیہ السلام او چا به عزیر علیہ السلام او چا به ملائک بنات الله او چا به معبودان باطل نور الله تعالی وته چرته دي قال الذين اوتوا العلم وای به هغه کسان چې ورکړل شوی د هغه د علم او پویا چې په تحقیق سره شرمندگی ننرد او بدی وسوء بدی یعنی عذاب کافرانو خلق باندې دي هغه کافران چې وفات کوي باغی در ملائک یعنی داغي ارواح بقبض کوي په دې حال کې چې دوی ظلم کوونکي دي باغ نفسونو خپل باندې ظالمي انفسهم بالکفر والشرك فالقوا السلام ندی بپیش کی صلح لرا چې کله هغه عذاب ویني الله تعالی صلح درخواست کی جباس مونږ چې کوم دې تسلیم شوغه خو هغه ټیم کې بیا تسلیمیدل کار نه وکړي فالقوا السلام نبذيب تسلیم شي الله رب العالمین دا او سبو ما كنا نعمل من سوء مونږه عمل نو کړي ناکار عمل انکار وکي بلا ولنا دا تاسو بلا ناکار کارونه کړیو تحقیق سره الله رب العالمین عالم نه باغ سمان دي عمل کوي تاسو غیلنا اوس حکم دادي باندې مکوي سیدا داخليږي هغه دروازو د جهنم ته همیشه وي پاغي کې وګوره دا خالدین فيها دا د فدخلوا د ضمیر نه حال نه خو حال مقدره دغه چې هغه مطابقت پکاري د عامل د ذل حال او د حال جاری زید راکبا نو مجیئتم شروع دی او رکوبم شروع دی او دلته په زمانه د دخول کې خلود نشته دوی دوی حال مقدره یعنی دوی د بار دا اندازه شوی دا او دا مقرر شوی دا چې یو به همیشه پاتې کیږي او خامخا ډېر بد دی هغه ټیکاونه د متکبرین خلقو وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم هغه تخویف او دا تبشیر دی هغه نه چې تاسو شو چې خدای سنازل کړی دی نو بالله غي اساطیر الاولین او د دوی نه چې تاسو شي چې الله تعالی څه شی را نازل کړی دی مؤمن مسلمان وي الله خیر را لګل دی دا زما د پاره د خیر زما ایمان دین دنیا ټول په کامیابیږي او ویل کېږي چې کوم نه حقیقت خلق وتا چې کوم یریږي د الله رب العالمین نه چې څه شی را نازل کړی دی پروردگار تاسو نو قالو خیرا هغه ته دا ویل شو نو قالو خیرا یعنی انزل خیرا را لګل دی الله رب العالمین هغه خیر لرا دغه توحید عقیده دا د خیر جر نه ده په د بار د هغه خلقو چې هغه نیکی کړي د بدی ژوند دنیا باندې حسناتن دا غي د بار خپل بدله د آخرت کې او نیکی د دنیا کې چې هغه حیات طیبه ده او خامخا کور د آخرت ته ډېر بهترین ده او خامخا ډېر خدای هغه کور د متقینو پرهیزګارو چې هغه باغونه دي د همیشوالي چې دی په داخلي کې هغه دا او به کې بلان دي دغه داغین نهرونه لهم فيها ما يشاءون او دې لپاره په هغه جنتونو کې هغه نعمتونه دي چې دوی غواړي هغه لرا ولکم فيها ما تشتهي انفسكم
دقرنگ بدلور کی اللہ رب العالمین متقیان پرہیزگار ہوتا الذین تتوفاهم الملائکہ پرہیزگار هغه کسان دي چې کله وفات دي هغه لپاره فرشتي او ملائک طیبین په دې حال کې چې هغه پاکیزه دي عقیده پاکه ده د ایمان او د توحید عقیده ده او د کفر نه پاک دي نو وایي دوی چې سلام دی پتا سو باندې او داخل شي تاسو جنت ته په سبب د هغه عمل چې تاسو کوه هغه لره هل ينظرون الا انتظار نکیدا کافرانو مشرکان لیکن د دې خبره چې کله راشي دي دا ملائک د عذاب او یا راشي دي دا حکم د پروردگار ستا چې کله ملائک راشي او د الله حکم راشي نو بیا خو توبه وخت ختم دي دا غي انتظار دي فکار دي چې اوس توبه واسي كذلك فعل الذين من قبلهم هم دقرن عمل کړو هغه خلق جوړان دي دوی نو او ظلم نو کړو دوی باندې الله رب العالمین لیکن په نفسونو خپل باندې ظلم کوونکو پس ورسید دوی دا سیئات ما عملوا هغه جزاګان د هغه عمل چې دوی کړو په دنیا کې سیئات هغه ته جزاګان ته سیئات وي دغه هغه بدله بدله وحاق معنا نزل اورانا ذل شبدي باندې هغه سوچ دی باغی پوری استهزاء او مذاق کو هغه عذاب سره مرسول وقال الذين اشركوا ود کافرون وین اعوذ بالله د کفر او شرک وی الله بدی باندې خوشاله دی ښا بولی وېزه کچری الله ته منظور نه وې زموږ د شرک نو کوم به نو پړ کنه الله چې یو شی نه وړي بیا کیږي نو چې موږ یې کوو نعوذ بالله ودا د خدای خواخ دی هغه دوه مسلې دي یو د اراده د الله تعالی او یو د رضا د الله تعالی نو عقیدی مسله دا چې کفر د کافر او شرک د مشرک دا مراد د الله تعالی دی خدا مرضی د الله تعالی نه دی الله تعالی د کافر د کفر اراده کړي وا چې د کفر وکي هغه د الله حکمت نو ځکه کفر وکړو او الله تعالی په خوشاله نه دی ښا ولا يرضى لعباده الكفر الله تعالی خپل بندگانو له کفر نه خوښول او دی به دا دلیل در رضامندۍ ګرځول نو الله تعالی دا جواب ذکر کړي وقال الذين اشركوا او البهغ كسان چې مشرکان او کافرانو به کشر وختنه وی الله رب العالمین ان لو شاء الله ایماننا کله زموږ د ایمان وختنه وی چې دي مسلمانان شي نو موږ عبادت نو کړي ما سوا د الله رب العالمین نه د هیڅ یو سیز نه موږ او نه پلارانو مشرانو زموږ او نه حرام کړي موږ ما سوا د الله رب العالمین نه یو شی لرا كذلك فعل الذين من قبلهم هم دقرنګ کار کړي او هغه کافرانو چې کوم وړاندې د دوی نو بس فهل على الرسل ندې په ذمه د پیغمبرانو باندې لكن هغه تبلیغ واضحه دی وکولا او تبلیغ کوي او باقي منل هغه د دوی ډیوټي نه ولقد بعثنا في كل امه او خامخا بتاقي سرالي کې موږ په هر یو امت کې یو رسول او نبی لرا او خلق تم دا حکم کړو چې تاسو عبادت کوئ دی یو الله یعنی وحید الله او ځان ډډې ته وساتئ د شیطان نه وجتنبوا الطاغوت شیطان نه ځان بچ کړئ یا د بوتانو نه ځان بچ کړئ فمنهم من هدى الله بعد بدوی کې هغه څوک چې هدایت وکړه د الله رب العالمین هغه پیغمبرانو دعوت باندې لبیک وي او بعد بدوی کې هغه څوک حقت علیه الضلاله چې را نازل شپه باندې گمراهی د پیغمبر دعوت ټکراو کو بس وګرځي تاسو په دې اسمه کې وګورئ څنګه دي انجام د هغه خلق المکذبین یعنی المکذبین الرسل ان تحرس على هداهم کچرته حرص کوي پیغمبر علیه السلام په هدایت د خلق باندې ته دې حریص چې ایمان راوړي نو ټیک ته حرص په خپل ځای دی خدا د چې هدایت او ضلالت د الله په اختیار کې دي فإن الله لا يهدي من يضل تحقیق سره الله رب العالمین هدایت نه کی هغه چاته چې گمراه کی هغه لره او نشته د هغه لپاره څوک مددگار او قسمونه بخړل دي مشرکان او کافرانو په الله رب العالمین سره جهد ايمانهم ان غایت اجتهادهم مضبوط قسمونه سبب لا يبعث الله من يموت چې نه برابر تکي الله رب العالمین هغه چاله چې څوک مړ شي دی قسمونه خړل چې بعد الموت نشته نو الله وی بلا ولنا دا بلا ان يبعثون دی بټول راپورته کیږي دا وعده په الله رب العالمین باندې او دا ثابت کړی دا الله رب العالمین لیکن اکثر د خلکو نه کوي په دې باندې ډیر بار جواب دی چې الله تعالی دوی د هغه څه دي اختلاف کو باغی کې من التوحید والقیامت توحید کې جنگ او قیامت کې جنگ چشتا کې نشته الله وی د قیامت ورځ راولم چې پته ولګي چشتا کې نشته او دې لپاره چې معلومه کې هغه کسان چې هغه کفر کړی دي چې انهم كانوا کاذبین چې په تحقیق سره موږ دروغ جنو انما قولنا او دې څنګه به الله تعالی دوباره ژوند راولي
الله وی څنګه څنګه به مکه وای ښا الله خو جوی کن فیکون او دا کنایه د سرعت یعنی تکوین دا نه چې کون ورته په کون کې ولا وخت لګي الله تعالی دا غینه مخکې موجود دی خبره دا ده ولنه دا چې وای نه زمونږ په بار د یو سیس کې چې کله مونږ اراده وکړو دا غي لکه دوباره ژوندون شو الله یې مونږ ورته وایو چې شا نو بس هغه شي موجود شي والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا اوس چونکه دا ټول جنگ چې نو دا په عقیده د توحید باندې و نو دا غي د لپاره مؤمنانو مسلمانانو ومنله او کافرانو نه منله نو جنگ جوړ شو نو کافرانو به مسلمانانو دوی مونږ به تاسو وباسو نو بعد اوقات کې مسلمانان به مجبور شو لکه مکه مکرمه کې مجبور شو هجرت وکړو الله وی چې چا د کافرانو نه مجبور هوکر هجرت کړي دي او تانې پریخي دي اولاد پریخي دي هغه له وځ بدلې ورکوم ښا ځکه زما د نوم د وجنه دا ټوله مسله راغلې ده والذین هاجروا او هغه کسان مدام بشارتونه دي او وعدي دي هغه کسان چې هجرتونه کړي دي په لار د الله رب العالمین کې رسو د هغه نه چې دوی باندې ظلم کړي شی وو خامخا ضرور به ضرور زبدوی له ځای ورکوم په دې دنیا کې حسنتن هغه بهترین ځای الله تعالی دې دنیا کې بدوی له کله چې کوم دین هغه ځای او کله چې کوم نه وا هغه ورکوم الله تعالی ول مدینه منوره ټیکونه جوړ کړه او خامخا اجر د آخرت چې د خپل لوی دي لو کانوا یعلمون کاش کچر دوی ته معلومه وي دا خبره دیو باغی باندې صبر نه کار اخیست دا هغه کسان دي چې دوی صبر کړي دي او خپل پروردگار باندې باور اعتماد کوي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او نو را لګنی موږ وړاند دستان ای پیغمبر علی السلام لکن سړو لرا نجنات او ملائکه دوی ولې بار بار وی ملائکه دي راشي الله تعالی وی دوی خو د دنیا تاریخ مسخ کول غواړي او دوی خو قدرت الله چینج کول غواړي او ولن تجد لسنت الله تبديلا ما همیشه د بارا بشر را لګلی دي او اوس بم بشر را لګم نو پیغمبر علیه السلام هم د بشر داغه په شکل کې راغلی دي نور علی کې موږ وړاندې ستانه پیغمبر علیه السلام لکه سړو لرا چې موږ به وحی کوله په طرف داغي باندې بس تاسو سوال وکي اهل الذکر یعنی اهل العلم خپل نه پويږي نو د پویو خلقونه تاسو کوي ان کنتم لا تعلمون په قرینه ده چې د ذکر نه مراد دې کې علم دی بالبينات والزبر وذغ پیغمبران چې مار علی ګریو بالبينات ان ارسلناهم بالبينات علی ګریو موږ په هغه دلایل واضحه سره او په هغه صحیفو سره والزبر جبر زبور ده آسمانی کتابونه او صحیفه وي او علی ګله موږ په طرف ستابان پیغمبر علی السلام دا د نصیحت والا کتاب د لپاره د بیان او خلق دردي کتاب لتبين للناس ما نزل اليهم چې د واضحه کې د خلقو ته هغه کتاب چې کوم نازل کړي شوی دی په طرف د دوی باندې او خایي کې دوی فکر مند شي افا من الذين بیا الله تعالی تخفیف ورکړي چې ګوره دنیا کې به باندې عذابونه راشي قسم نشوي آیا به خوف دي هغه کسان چې هغه تدبیرونه جوړ کړي دي دا غنا کارونو د پیغمبر خلاف او د قران خلاف مشن چلی نو دی په امن دي یریګنا ان يخسف الله بهم الارض چې خخ بکی دوی لرا الله رب العالمین بس مکه باندې خسف ویل کیږي بس مکه کې خخول لکه د قارون په شان معاملې به وسره وکي الله وي سمشه او یا براولی بدی باندې عذاب داغه طرف نه چې دوی باندې نی پوهه پاغي باندې او یاخذهم فی تقلبهم او یا براولی سی الله رب العالمین دوی لرا فی تقلبهم باغ اسفار دوی کې اے جکل دوی سفرونه کوي یو ځای نه بل ځای ته الله په سر کوړه مې پرې نه دم ها بار به عذاب راولم بار عذاب تقلبهم تقلب معنا اوړېدل را اوړېدل یو ځای نه بل ځای ته شام نه حجاز ته دي حجام نه عراق ته دي الته په عذاب راشي فما هم بمعجزين لبس ندي دوی عاجز کوم کی الله رب العالمین لرا او یا براونی سی دوی لرا الله رب العالمین علی تخوف فاغ کمول سرا سبب الله تعالی وی چې زو ولداسي یو يرو په دوی باندې راولم چې نعمتونه به اخلم وخت باندې به نعمتونه کمیږي مالی جانی او اخر کې او په باندې یو عذاب راشي او یاخذهم على تخوف تخوف معنا ش تنقص کمه برازي په دوی باندې په دغه نعمتونو کې او اخر چې یو کمیږي جو اخر خلاص نشي مال او جان به ارث تباشي
فتحقیق سر پروردگار تاسو چې دی رؤوف الرحیم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء او آیا نګوري دا کافران په طرف ته هغه چیز باندې چې پیدا کړی دی الله رب العالمین دی او سیزنا يتفيأ ظلاله يتفوأ معنا يميل چې مایل کیږي او راکږي سوري د هغه خي طرف ته او دارنګ کسو طرفونو ته سجدا لله الله ودا هم ته په سجده باندې پراته دي سودا سوري سودي ونو دا سوري او د دې بلنګونو دا سوري دا الله ته منقاد دي دا الله د حکم تابعدار دي چې الله تعالی د ازلنا کم حکم کړی دی چې دا سورې بدی خوایي نو بس حق شانته دي سورې بل شان شوی هونه دي سار نه یو طرف ته ما ما نه بل طرف ته شي سجدا لله چې دا عاجزي کوونکی دي په طرف د الله رب العالمین باندې او حال دا چې دوی ذلیل دي داخرون دا الله حکم ته منقاد دي او خاص الله رب العالمین لپاره سجده کوي ټول هغه سجدونه چې په اسمانونو کې دي او ټول هغه چې په ځمکه کې دي کاغه زند سر دي او کاغه ملائک دي وهم لا يستكبرون او حال دا چې هغه تکبر او دوی نه کوي يخافون ربهم من فوقهم اغيريږي د پروردگار خپلنا چې هغه د پاسه په دوی باندې دي سمته غالب دي په دوی باندې وګوره ملائکه د خدای نه یریږي هر زند سر د خدای نه یریږي ما فی السماوات والارض الله نه یریږي الله تعالی دا انسان ان الانسان لربه لکنود دا انسان د خپل پروردگار ډیر ناشکر دی ښا دی به کله یریږي او کله نه یریږي او زموږ استاد صاحب هغه په دا انسان دا د خپل پروردگار د لپاره ډیر مټه کور دی ښا لکنود الله تعالی دا ټول سيزونه الله ته منقاد دي خدا انسان دی به بیا کله منی او کله نه منی مکلف مخلوق نه الله تعالی ګیله کوي يخافون ربهم من فوقهم دی یریږي د پروردگار خپلنا چې هغه اوچت دی په دوی باندې او غالب دی او دی کوي هغه کار چې کوم حکم کوي کیږي دی تداغي وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين مثلا عقد جګړه د توحید په عقیده ده چې کفار او مشرکین نه مني او نور خود ساخته عقیده جوړې کړې دي نو څوک یو نه بلکې دوا لکه مجوس الله تعالی باغی باندې رد کوي څوک یو نه بلکې درې لکه نصارا تسلیث الله تعالی باغی مرد کی او څوک یو نه نعوذ بالله بشماره لکه د هندستان هندوان یا د مکه مشرکان نو کله یو واده مونږه مور ده نو مسلمانان په ذل حجه کې چې کوم دې په قربانۍ کې غوا حلاله کی ولته جګړې جوړې شي یې موږ له مور مړه هغه ته خدای نسبت کوي او هغه ته مور نسبت کوي موږ دا په نه کړو الله تعالی فرمایي دا ټول خرافات دي دغه چې الله چې دې معبود حقيقي هغه صرف یو دی بیا دلایل دي وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين او اعلان کړی دی الله رب العالمین الله تعالی فرمایي وی توجه کوي الله تعالی دا څه فرمایي دا اعلان درته کوي چې ونی سیتاسو معبودان دوا نو مجوس دوا معبودان نیولیو یو وی خالق د خیر دی هغه ته یزدان وی یو خالق د شر دی هغه ته اهرمن وی او د اسلام عقیده دا چې والقدر خیره وشره من الله تعالی انما هو اله واحد فإياي فرهبون پس خاص زمانه پس ویری گئی تاسو فرهبونی او خاص الله رب العالمین لپاره ټول هغه سيزونه چې آسمانونو کې دي او پسمکه کې دي او خاص الله رب العالمین لپاره الدين ما الطاعت تابعداري به صرف دیو الله کیږي واسبا یعنی دائما همیشه همیشه دا نه چې نن به سبب نه کو نه تر قیامت پورې به دیو الله عبادت کو اسلام او قران دغه دعوت پیش کړی دی آیا پس غیر د الله رب العالمین نه یریږي تاسو دا غینا وما بكم من نعمت فمن الله او هغه چې کوم نعمتونه په تاسو باندې دي اے مؤمنانو اے انسانانو دا د الله رب العالمین نه دي نو الانسان عبد الاحسان الله به کم از کم که په عقل باندې ناراضي نو په دې بل پیرای باندې راشه چې چا سره سوخو کی نو د عمر لدا غلامی نو چې خریس کې د الله نو بیا سجده ول غیر الله تکوي او بیا نظر نیاز ول غیر الله په نوم باندې کوي هغه چې کوم نعمتونه په تاسو باندې دي نو دا د جانب د الله رب العالمین نه دي او بیا چې کله ضرورت وي کتاب ته یو مصیبت نو فالیه تجأرون معنا تضرعون بیا خاص الله رب العالمین ته عاجزی کوي تاسو پښتو کې دا غي معنا تجأرون کوکی وبا سیتاسو بیا خو الله ته چې وي او کوکی وبا سیغا ثم اذا كشف الضر عنكم او بیا چې کله الله رب العالمین لري کې هغه تکلیف تاسو نه
مناسب یو ډله پتا ته په خپل پروردگار باندې شرک کوونکی وي یکفروا بما آتیناهم چې انجام دا شي چې دوی کفر وکړي په هغه نعمتونو باندې چې کوم ورکړي دي موږ دوی ته نو پس تاسو فائدہ حاصله کوي فسوف تعلمون پوهه بشئ پوهه بشئ ويجعلون لما لا يعلمون دا بیا شرکیات دي او دا غي د مشرکین او اعمال دي چې د ګرځي دا مشرکان د هغه بوتانو د پاره لا يعلمون چې هغه په اسم نه پوهیږي نس اوري نس ګرځي نس حرکت کوي او ته ګور هغه له برخه مقرر کړي دا نصيبا مما رزقناهم یو برخه د هغه نه چې روزي کړي د مونږ دته الله په فصل کې بیا دا غي برخه او بیا چې کوم نه په نور سيزونه کې دا غي برخه هغه ته نسبت کوي دا مشرکین الله لا تسالون قسم بالله خامخا سوال وکولې کې تاسو نه د هغه څه مبارکي چې تاسو جوړوي په الله رب العالمین باندې تفترون یعنی تکذبون علی الله د دې شرکی عقیده باندې الله وي تاسو کو چې درو ما باندې ولې او بل رسومات ادا دي ځان لې ځامن وختي ښه کله لور بارکه واوري نو الله تعالی به مخ پټ کړي او بیا راخاره کیږي نه وجره ته او خلکو نه شرمېږي ولي ویدای لور شوی دا او بیا کوشش کی چې ژوندۍ په خاورو کې خاخه کړي او کنه فچر سره وکړي نو ځان له ویلور په خانه ده او بل طرف ته وی الملائکه بنات الله الله وی ځان له ځامن واغستل او مال یې کوم نه لونه په تقسیم کې راکړه دا واجبہ تقسیم دي تلك اذا قسمه ضيزه الله بدا هره د نقصان تقسیم وشو خراب تقسیم او بدل له لکان او مال جنا کوي مذابل داغي هغه شرکی عمل دی ويجعلون لله البنات او غرضيدا مشرکین دمکه لا الله رب العالمین لپاره لونو لرا سبحانه یعنی سبحانه عن اتخاذ الولد الله تعالی اولاد نه پاک دی ولهم ما يشتهون او دی ګرځولې د خپل ځان لپاره هغه سوچ خوښ غني دوی هغه لرا یعنی من الذکور ځان له لکان الابسری دا سبحانه چې دی دا په مېز کې جمله معترضه ده اصل جمله خدا ہے دا ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون الله لا جنکای او ځان له لکان سبحانه واذا بشر احدهم دا دغه غلط رسم دی چې جنکو باندې ودی شرمېدل او دا به یو بل ته پیغور باغې باندې ورکو او نن سبا په مسلمانانو کې هم دا چې کوم هغه کمزورې پاتې چې رب لور باندې باغې باندې بیا شرمېږي او یا باغې مبارکي ناخلي حالانکه چې رضوی نعمت ته نو دا لور د الله تعالی رحمت دی دا خدای الله رب العالمین پیدا کړی دي او دغه جاهلانو دونه سوچ نه کوو چې دا جنکې مونږه زنده درګور کو وې دا کدا عار دی او د بار شرم دی نو کدا جنکې نه وي خزه نه وي نو مونږ به کوم راغلی زمونږه مین دی بنوي نو بیا مونږه د کیمرات الله بدون عقل هغه يكون بلتلله واذا بشر احدهم بالانثى او هغه وخت چې کله زیره ورکړي یو کس د دوی د فجینای سره چې لور دی وشوا او دې خبر شي نزل وجهه مصفدا ظل معنا صار وګرځيږي مخداغ تکتور او حال دا دی او هو کظیم معنا ممتلئ غم من دې سم د غم نډک سم پیمانه پروتیغه چې خدای دا سم شو يتوارى من القوم من سوء ما بشر به او دې پټیږي د قوم بلنا د وجد ناکاروالی د هغه خبرنا چې کوم بیان کړی شوی د تباغي سره کم زیره چې د ملاو شوی دی نو باغې دونه خبره چې د خلکو نه پټ ګرځي او ځان سره سوچونه کوي ايمسكه على هون آیا رامنی کی دا دې اولاد درا دا کوم ولد چې شوی دی وې ساتم على هون سرد ذلت او در رسواینا خلک برات خبرې کی خود مړی او سوره د خبرې دی برداشت پې کم نو کله وې دا چل وکم او کنا ام يدسه في التراب دا خبره برداشت کول وګرانی دي خو زبا ام يدسه زبا چې کم دینو ون نباسن دی ولد در في التراب بخاورو کې به ژوندې وردن لکم اکثر به بیا دا څه کول ژوندې به در کول واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هغه د جاهلیت قصې کولې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سترګې مبارکه د اوپر روانه وي چې څه درنده قوم او څه ظالم قوم چې دومره په انسانيت باندې ترس نه راته او خپل اولاد باندې الا ساء ما يحكمون خبردار ډیر بد ده هغه فیصله چې دی کوي هغه لرا ځان له الکان او خدای له دینه کوي
دا ظلم تقسیم وکړو للذین لا یؤمنون بالآخرة د بار د هغه خلقو چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې مثل السوء دا غي د بار مثال ناکار دی چې څوک خدای نه مني الله تعالی د دې ډیر بد مثال دی بد انجام دی او خاص الله رب العالمین د بار مثال اوچت دی ځکه چې الله تعالی د بار صفات عالیه دي هغه منزه او مبرر دی وهو العزیز الحکیم ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم اوس دوی چې دا ظلمونه کول او دا کفریات او شرکیات کول الله تعالی ولې راوړي الله تعالی دې ورکو کني که چې زه په ګناه باندې فورا سوکرانی سم الله وی دا دنیا به اوس ختمه وکړه هیڅ څوک به بګینو دغه چې خامخه خلق څه ګناه وکړي او څه غلطي وکړي او الله تعالی فورا رانی سو او چې خبره به ختمه ده اوس یو سوال دی چې انبیای کرام په وو کنه الله تعالی وی په بسمه باندې وایي څوک نو پیغمبران هم معصوم دي نو که نور ما او تا ګناهونه کول نو پیغمبران خو نه کوي نو هغه هو پاتې وګڼه وینا هغه هم پاتې نه ځکه پیغمبران خو الله تعالی را لېږلي دي د انسانیت د هدایت لپاره نو چې انسانیت نشته نو هدایت چاته وکړي او دا نور سيزونه چې کده غوا او میخي او دا بيزي خو به وی کنه هغه خو ګناه نه کړی وی غوا او بيزي او میخي هغه زموږ لپاره وي نو چې حضرت انسان نشته مخدوم الکائنات نشته نو بیا په کائنات باندې وسکو نو دا ملک به بالکل وزګارو ښه خدا خو الله تعالی خلق ګناونه کوي او الله تعالی نه رانی سي دین ولور کوي ولو يؤاخذ الله الناس او کچره کې فرض رانی ولې الله رب العالمین دې انسانانو لرا یعنی علی الفور فورا رانی ولې په ګناه باندې په سبب دا غظلم فلسرا نبی پرېخو دې الله رب العالمین په دې مقدس مکه باندې من دابه یو زنده سر لرا لیکن دل ورکی او مهلت ورکی الله رب العالمین دوی لرا رسوکی تر دیو نیټه معلومه پوری پس باغ وخت چې کله راشي هغه نیټه معلومه ده دوی لا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون او دوی ګرځي د الله رب العالمین د بار هغه سيدونه چې بد غني دوی هغه لرا ځان له لور خو نه ده او الله له ثابت کړه وتصف السنتهم الكذب او بیانوي هغه چې د دوی دروغ لرا دغه تا الله تعالی وی په دغه جواب باندې دی او د خدای لپاره شریک شته یا دغه لپاره اولاد شته دا دروغ بیان ان او بیا سوی ان لهم الحسنى چې په تحقیق سره زموږ لپاره هغه بدله نیکه ده پته مرسري پته ودی د جنت ښه الله تعالی خبره ټول د شرک او د کفر کې کردار ټول خراب او خطرناک دی او پته ودی د جنت إلى أجل مسمى ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار خامخا جديد بار بدلا ورد جهنم نے او انهم مفرطون او بتحقیق سردی باغی طرف تا مخکی کولے کیگی اللہ تعالی ہوئی تاسو بوتا اول ایک نمبر ہوئی تاسو دے وانهم مفرطون تاسو بوتا بڑھان دے کے نورو ورسو نمبری تالله لقد ارسلنا الى قسم بالله بتاقي سر لګي هم په طرف ده غډلو او ده جماعتونو باندې وړاندستانه نو بس خیسته کړي هغه د شیطان اعمال بد ده غیلرا هغه کفر او شرک او تخیسته کړي نو فهو وليهم اليوم دا شیطان دوست د دې کافرانو د نن ورځې ان فی الدنيا ولهم عذاب الیم او د دې لپاره عذاب درناک دی او نه درا نازل کړي موږ پتا باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتاب یعنی قران پاک لرا لیکن دې لپاره چې دا وضاحت کې دوی ته هغه سيزونو چې دی اختلاف کړو باغې کې د توحید عقیده دا یا د باس بعد الموت عقیده دا چې اختلافي خبره او واضح کې چې دا داسې نه داسې او دا د هدایت یو کتاب دی او دا یو رحمت دی د پاره د هغه قوم چې ایمان لري په دې باندې والله انزل من السماء ماء بیا دلایل دي الله رب العالمین را لګي طرف د اسمان او د باران لره فتراج باندې کړه د الله تعالی په دغه وبو سره زمکه لره بعد موتها یعنی بعد یبسها فلدو چې دو داغینا په تحقیق سره په دې مذکور بیان کې خامخانه د قدرت د الله رب العالمین د لپاره د هغه قوم چې اوري هغه دی لره وان لکم فی الانعام لعبره الله تعالی بیا د خپل چار بیان ته وګورئ بلا نصیحت بس تاسو میلاوشي د الله قدرتونه او د الله تعالی چې کوم دنو هغه انعامات بووي نه په تحقیق سره تاسو لپاره په دې چار بیانو کې خامخا عبرت او نصیحت ده نسقيكم مما في بطونه سکو مونږ پتا سو باندې د هغه سیز چې په خېټو دې چار بیانو کې ده
دا بیضا دا غوا دا میخا دا اوخا اللہ تعالیٰ فرمائی من بین فرث و دم فمین دا غوشانو او دا غوینو کے دننا چه بیا کلا قربانی ہو گئے او دا قربانی پورو تا بیا گو رہے اغا ساروی دا خلق بیدا یا غفلان کے شے دے او دا یا غفلان کے شے دے او دا یا غلر رہے دے اللہ کو ویشاوے سپی اوبا سے او یا وی بل سوکرا والے چه دا اللہ رہ سنبال کی اللہ تعالیٰ آغا بدبودار سیدو ندی او آغا وینی دی او تاسو لخیسته مزیدار کلی شودو او صفا هغه تاسو له درکوم نه بګي د وینو رنگ شته او نه بګي د غوشانو بوی راځي دا دنه نظام الله تعالی وچار روان کړی دی تاسو زما د خدای او د ما قدرتونو دینه معلوم کی من بین فرث و دم کمن دا غوشانو د وینو کې نو بتا سو باندې اسکو څه شي لبنن خالصا دا جدا نه اوس خالص نه دی اوس په خلق وباجي سو په کې پاوډر راځي او سو په کې بلا بلا شيخه ملا وټونه شروع دي هم یو دی کې پیا خپل په خبر کې ناغه موږ ته شکایت وکړو چې صاحب باندې دا په دې خالص نه دي هغه خدای شته خدای گواه دی یو د ابو نشم وایله او باقي هیڅ نه نه شولې مطلب دا چې هغه پاوډر موډر او یا غنور سيزونه به نه دي شولې کله په ابو خامہ خلک دا خدای او لازمه ده وبم بګی چولې دي کا پیغمبر علیه السلام من غش فليس منا نو الله تعالی دغه الا خالص در کوم چې تاسو بیا د کی ګډ وډ کوي خالصا چې هغه خالص وي بالکل صفا سائغ للشاربین او هغه په مړی کې تلون کې د لپاره دا غسکون کو خلقو چې څوک اس کی نو مزیدار په اسانه سره په مړی کې دي نخلی ران خلی نه نام دا اللہ مہربانی دا ومن ثمرات النخیل والاعناب او بعد داغا میں وجاتو یعنی ونسقیکم من ثمرات النخیل سکومونگا پتا سو باندی داغا میں وجاتو دا کجورنا او دارنگی دا انگورنا چه جوڑوئی تاسو داغینا سکرن شراب لنا دا گوره دا هاگا وقت دا صورت مکی دیخوا نمخ کے پاول کی شراب حلالو بیارستو سورت چکند اومی سپارے چراغلے دے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اگے طرف یا حرمت نازل شوی دے دے کہ اللہ تعالی خپل نعمتونه ذکر کړي شرابن ته جوړا وای او شیرم ته جوړا وای سرکم ته جوړا وای او بلا بلا کارونه باغی کې کوي دیو کلا حرمت نو راغلی نو الله رب العالمین فرمایي تتخذون منه سکرا چې جوړا وای تاسو دا غینا هغه شراب لرا او دارنګ ورزقا حسنا هغه روزي خیسلرا خیسر روزی څه شه دا سرکیم ته جوړوي دارنګ شیرین ته جوړوي او شربتونه ته جوړوي جوسونه ته وباسي قسمه قسمه جوسونه الله تعالی یې غتا څه بیاس کوي ان فی ذلک لآیه بتحقیق سره به مذکور بیان کې خامخانه د قدرت د الله رب العالمین د لپاره د هغه قوم چې هغه عقل مند وي واوحى ربک الى النحل سوره النحل دی الله تعالی د مچو د نظام ته وګورغه دا غی ځان لاغه کم کور چې جوړ کړی دی په عجیب ډیزاین باندې چې تاسو انسانان هغه شان نشي جوړولای خاص تاسو انجینیر کراشي نو شاید داسې نقشه بوانه چی مسدس کورونه جوړي او بیا دا غي خپل یو نظام دی دا غي بشر دی یاسوب دا غي ملکه ده مؤنث ده مچای ده مذکر مچای نه بلکې مؤنث مچای ده دا غي دا ډیوټي ده دا ټول دا غي په اډر باندې چلیږي دا ټول فوج تقسیم کړي دي تاسو هغه باغ تلار شي تاسو هغه پټي تلار شي تاسو هغه غر تلار شي او تاسو داغینه ګولونه او داغینه قسمه اجزا هغه به کم دینو راوړی او بیا بدل ته چې کمنو داغینه یو خپل مزیدار نعمت داغینه تیاریږي نو چې کله غیر راوړي او دوی چې کم دې کې کول جوړ کړي نو بیا دوه کسانې مچي هغه په ګیټ باندې ولاړی ښا داغي د پوسټ کم ګیټي هلته باقاعده چیکینګ کیږي ښا چیک میټر وسره دی هلته نو چې هغه څو ګولونه راوړي یا سره راوړي یا سره راوړي هلته چیک کوي چې چا څه بدبو یا خراب فاسده ماده راوړي د دې د حکم دا دی چې بس بکوش هلته یې مړه کوئ ښه اکثر که تاسو خیال کړي دا ګبین لاندې بدرې مړې پرتې ښه دا یې په هغې باندې چې کم دی نو هغه د بغاوت کیس چلولی نو هغه یې مړې کړي او بیا د دوی نه چې هغه کم نعمت میلاویږي د شراب د مشروب په شکل کې چې هغې د مونږ شات وایو ګبین ورته وایو فیه شفاء للناس پیغمبر علیہ السلام وی علیکم بالشفاءین وی دو شفاګان راټینګ کوي ښا یو غبین دې کې شفا ده او یو قران پاک وی دا شفا ده دان د ظاهری باطینی ټول امراض لپاره شفا ده الله تعالی وی دته دا پوهه چا ورکړه
دې مچو ته دا دون عقل او دا دومره شعور او دا احساس چا ورکړ د دې له تاسو معلومه کې د الله رب العالمین خدایي او بیا دا غي مختلف رنگونه دي دا د پلوسه دي او دا د بیره دي او دا د فلان کې دي او دا د فلان کې دي او بیا خوندونه او رنگونه هغه بدل دي نو فرمایي واوحى ربك الى النحل اوحى معنا یعنی الهم وحي چې کومه د رسالت ته هغه پیغمبرانو پورې خاص ده او یو وحي په معنا د الهام او د خودنې سره دا به د پیغمبرانو نه علاوه د حیواناتو ته هم کیږي د حیواناتو ته الله تعالی یو خودنه کړی ده واوحى ربك الى النحل او تعلیم ورکړی دی او الهام ورکړی دی پروردگار ستا خودنه په طرف دا شاتو د مچې باندې هغه ته څه ویلي ان اتخذي من الجبال بيوتا چې جوړاو ته ځان له غرونو کې کورونو لرا غرونو ته دا ال د غړ غړ کې بنا ځان له کورونو جوړاوا ومن الشجر او دارنګ د ونونه کله په ونو کې ځان لا واچي ال د غړ غبي ومما يعرفون او دا هغه سنه چې پورته کړی دا خلق هغه لرا لکه موږ دا چت پورته کړی دي معنا جوړ کړی دي انسانانو نو بس په دې کې ځان لا واچو تا باندې کوئی پابندی نه ہے پونه کې ځان لا کور جوړای کبه چت کې جوړای او کنه په غر کې جوړای چې کم دی کی سو د ویزي ضرورت او یا د انوسی ضرورت ته نه ښه بس د قشم راځي ثم كلي من كل الثمرات او بیا تخرا د هر قسم میوجاتنا فسلوکی سبل ربک ذللا او پس داخليګه او ورزا باغلار د پروردگار ستاباندي ذللا یعنی مسخرتا دا ټول لارې تا ته پېمال دي تا ته مسخر دي موږ انسانان خو په ولا راځو نو څو کن باندې کله کې دا لار باندې را نشوت لې او مچو ته چالارې باندې کړي نه دي هغه په هر لار باندې دي الله تعالی ورته لارې خودلې دي ولې يخرج من بطونها شراب مختلف او راوځي چې کوم دې د خېټو داغینا یو داسې مشروب او شربت چې مختلف رنگونه داغي کله تور سور فین مختلف او فيه شفاء للناس باغی کې د انسانيت لپاره الله تعالی شفای خدا نو کله خو یوازې او کله بیا چې مرکب شي د نور ادویه او صرفه نو بیا حکیمان هغه بیا داغي نه معجونات جوړي په اکثرو کې چې کوم دنو هغه یعنی دا غوین استعمالي پیغمبر علی السلام په زمانہ کې یو صاحب بیمار شو او شکایت وکړ پیغمبر علی السلام یې غوین لور کړه اگر هغه یې نورم ډیر شو خېټه نورم خراب شو پیغمبر علی السلام یې نور لور کړ هغه له نور ورکړه هغه یې نورم خراب شو یې نور ور ورکړه نو هغه دل باندې جوړ شو نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي وی چې کوم نه الله تعالی صدق الله وكذب بطن اخيك وی الله رښتیا وي چې بده کې شفا ده او استاد ضرور د خېټه ضرور وي مطلب دا چې استاد ضرور په خېټه کې څه فاسده ماده ده بعد وقت کې مفرد او بعد وقت کې مرکب کو الله تعالی بده کې شفا یې خدا ان فی ذلک لآیه بتحقیق سره په دې مذکور بیان کې خامخانه د قدرت د الله رب العالمین لپاره د هغه قوم چې هغه فکرمند وي او الله رب العالمین پیدا کړی تاسو لره او بیا په وفات کې تاسو لره یتوفاکم ان یقبض ارواحکم او بعد بتاسو کې هغه څوک دي چې هغه واپس شي په طرف داغه الى ارض للعمر په طرف داغه کمزوري عمر باندې 70 80 او 100 پورې ورسېږي نو بیا دومره کمزورې شي نو بیا خپل وسیله نه پیژني ښه دا څوک دي او دا څوک دی نظر کار پی دی غوونه کار پی دی دماغ او عقل هغه کار پی دی نو دا تقسیم کول څوک دی وی ور دی وفات شي او څوک هغه وی خدای کله بمرم بیا تنگ شي په خپل ژوندۍ باندې او نمرې نو دا نظام الکائنات الله تعالی دا زما په اختیار کې دی لکه لا يعلم بعد علم شيئا د دې لپاره چې دی اون پیجنې رسو داغه پیجندو ددنه یو شی لره دغه انسانو لاولې نه پیجندل ماشوم به ارث پیجندل شروع کړل دا سبق دی او دا بازار دی او دا دکان دی او دا داسې دی او موبایل کې حسم ماهر نو ارث یو پیجندل خو بیا یو ټیم راغی پیس بیا نه کوي ارث ته نه پاتې شو نو دا ټول دماغ د انسان چې دا الله تعالی دا غي خالق دی ان الله علیم قدیر بتحقیق سره الله رب العالمین چې هغه عالم دی په هر یو څه باندې او د قدرت خاوند دی والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق الله رب العالمین خپل نور نعمتونه ذکر کوي او الله تعالی یو مثال ذکر کوي چې ګوره تاسو عزیر علیه السلام عیسی علیه السلام یا نور یادوي او دا د ما سره په خدای کې شریک وي الله دا خدای عبادت نو تاسو د کور د دکان او تاسو نوکر یا د غلام دی
تا صرف پنو کرے باندې نیولې چې ما سره په دکان کې کار کوي. الله تعالی وی آیا ته تیارې دی تا چې دا دکان ستاو داغه هغه سره باقاعده برخدار شي؟ نو الله تعالی خپل ذمہدار خدان سره په پټي کې نه شریکای او خپل نوکر ځان سره په دکان کې نه شریکای او خپل چوکیدار ځان سره په مدرسه کې او په دفتر کې نه شریکای. ها نه اغلا اختیارات نه ورکای. الله تعالی بیا زما بندگان چې زه حقيقي مولا یم او مالک یم هغه څنګه د ما سره شریکان شو. والله فضل بعضکم الله تعالی د عقل نه کار واخلي. الله تعالی غورواله درکړه ده بعض استاد ته باغ نور او بعض باندې فر رزق پروزه کې او پر رزق کې. د دنیا کې څونه نعمتونه دي، یو افضل بل مبذول، یو خطا بل برا. نو فمن الذين فضلوا براد رزقهم ندي هغه کسان چې هغه فضلوا چې هغه غورواله ورکړه شوی ده دا مالک چي ده غورا او دا اعلی ده نو دې نه دی براد رزقهم چې واپس کوونکې دي هغه خپل روزه لرا او هغه خپل اموال لرا علامه ملکت ايمانهم فاغه غلامانو نو کرانو باندې چې مالک شوی دي لاسونه د دوی داغه د پاره د خپل غلام له مال نور کیږي فهم فيه سوا چې دوی کې باغې کې سره یو شان شي. متقفل نوکر ځان سره نه پرې دي او بیا چې کوم نه زما بندا هغه د ما سره څنګه شریک دی. افبنعمت الله يجحدون آیا په نعمت د الله رب العالمین باندې انکار کوي او الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه پیدا کړی تاسو لپاره د نفسونو تاسو نه بیانو لرا. الله دې نعمت ته وګورئ. ها څومره انسانان دنیا ته راځي او الله ته مقرر دي. وګوره د هر یو د لپاره د واده تنظیم کیږي چرته خو خځه اخلاص نه شوخه او الله تعالی نه چرته غیله سړي اخلاص بس یو نظام دی الله تعالی روان کړی دما د قدرتونو دی الله تعالی فرمایي او بیا دغه سره وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظه او ګرځولي دی الله رب العالمین تاسو لپاره د بیبيان تاسو نظامن وحفظه او وصي چاله مزوی ورکړی دی به وصي شوی دی او به چې کوم خادمان هغه پیدا شوی دي. ورزقكم من الطيبات او روزي درکړی تاسو له الله تعالی دا پاکي د رزقونه. نو آیا پس پاغه باطل باندې ایمان راوړي دوی؟ باطل څوک دي؟ معبودان باطله بودان مني هغه ته نسبت دي او په نعمت د الله رب العالمین باندې دوی کفر کوونکي دي. ويعبدون من دون الله دا الله تعالی شکوه کوي چې حقيقي خالق زېما او بیا عبادت د بل چا کوي او دی بندگی کوي دا کافرانو او مشرکان ما سوا د الله رب العالمین نه دغه معبودان باطل چې ندي مالک د دې لپاره د روزي نه د اسمانونو او نه د زمکینا من السماوات بالمطر چې باران په نازل کیږي او الارض بالنبات. الله دا ټول مخلوقات کراغون شي دغه کار نشي کولای دا یو الله کوي. شيئا هیڅ یو څه ولا يستطيعون او ندوی طاقت لري د دې خبره دې جوګه نه دي. فلا تضربوا لله الامثال پس بیان او تاسو د الله رب العالمین لپاره مثالونه د الله لپاره مثالونه دادي چې فلان کې نعوذ بالله د خدای سره شریک دی او فلان کې ولد دی او فلان کې چې کوم دی نو هغه اولاد کې راځي. الله دا مثالونه او دا غلط بیانونه مکوئ. په تحقیق سره الله رب العالمین عالم دی په هر یو چیز باندې او تاسو چې نه عالمان په یو چیز باندې. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا اوس الله رب العالمین مثال ذکر کوي یو معبود حقیقی او یو معبود جعلی چې دا خلق ګرځولي دي. الله تعالی فرمایي دو کسان دي یو کس چې دی نو هغه غلام دی او پردې مملوک دی او یو کس چې دی نو هغه چې کوم دی آزاد دی تصرفات کوي شي اختیارات ور سره شته او دا بل عبد محجور دی هغه سره اختیارات دي او پردې غلام دی. الله تعالی تاسو کوم هل یستوون دا حر او دا عبد دا دواړه سره برابر دي؟ الله چرته نه دي. چې دا برابر نه دي نو الله تعالی فرمایي چې زه صاحب اختیار يم چې ټول کائنات کې څنګه تصرف کوم نو هغه کوي شم. تاسو مې پیدا کړی تاسو آبا او اجداد او دغه معبودان باطل ځان نشي پیدا کولای او نه د چا د عزت او د ذلت مالکین دا څنګه یو شان شو؟ دا چاته یو شان دي نه دي دا د عبادت مستحق نه دي. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا او بیانې الله رب العالمین یو مثال لرا یو غلام دی چې هغه پر دې مملوک دی د بل چا ملکیت کې دی. مملوکن ان له شخص دی یو سړي مملوک دی. لا يقدر على شيء طاقت نه لري هغه په یو سیز باندې وکړي چې غلام شي نو دا هغه سره هیڅ قسمه اختیارات نشته. مطلب دا چې نه مکاتب دی او نه معزون دی. که یو غلام بیا معزونی اختیار سره یې سلګ ډیر که مکاتب شي نو بیا هغه درنګ دی که سات دی د حریت آثار پکې پیدا شوي دي او دا نه مکاتب دی نه معزون دی بلکې دا عبد محجور دی.
مالک ورته ویلي چې ګوره شیله ګوتې ورنوړې ته به هېڅ کې هم نه نو الله وي دغه سړی ومن رزقناه منا رزقا حسنا او هر هغه څوک چې روزي ورکړې ده موږ هغه د خپل طرف نه هغه روزي ښایسته اختیاراتو والا دی او دونه اختیارات دي په ځان هم لګوي په بل هم لګوي فهو ينفق منه سرا وجهرا نو دی خرچه کوي د دغې مال نه هم په ښکاره باندې او هم په پټه باندې هل یستوون آیا د برابر دي دا کسان غلامان او اصیل دا سره یو شانتي دي لا الحمدلله ټول تعریفونه الله رب العالمین لره دي لا لغیره بل اکثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم الله تعالی دویم مثال ذکر کړي چې بیان کړی دی الله رب العالمین یو مثال لره د دوه سړو دا مثال دی کې دوه سړي دي څوک دي احدهما ابكم یو په دغه دواړو کې چاړه دی او ګونګ دی لا يقدر على شيء چې طاقت نه لري په هیڅ چیز باندې ګونګ دی خبرې ولنه وردي او اکثر چې دا ګونګي دا خو بیا کونه یې کنه نو خبرې اورېدلې نه دي ځکه خبرې نه کوي زکړې نه دي الله تعالی وی چاړه دی او بل طرف ته چې کم دی نو هغه یعنی ګونګ دی لا يقدر على شيء نو یو خدا سړی شو وهو کل على مولاه او حال دا چې دا سړی بوج دی په خپل مالک باندې دا سه غلام بخامخا بوجي دغه چې مولا ته خبره کوي دی جواب نشي ورکولای هغه ته خبره کوي دی اورینا او اظهار د ما فی الضمیر نشي کولای نو یو خدا دی او یو بل روان دی اينما يوجهه هر طرف ته چې مالک متوجه کی دلرا بازار ته لاړ شه دکان ته لاړ شه پټی ته لاړ شه یو طرف ته ورمخامخ کو نو لا یاتی بخیر شرط دې راتل لګي په خیر باندې چرته سم خبره نه دراوړي خو چې سم خبره یې غورانه هغه تیار کار هغه چې کم دینو پیمال کوي الله تعالی وستاسو نه تاسو کو هل یستوی هو آیا برابر دې دغه سړی دا ګونګا سړی ومن یامر بالعدل او هر غسوک چې هغه حکم کوي خلق ته په انصاف سره بل یو فصیح بلیغ مقرر دی او اظهار د ما فی الضمیر هم کوي شي او خلق ته لارم خودلی شي نو آیا دا دواړه یو شان دي او هو علی صراط مستقیم او حال دا چې دی په غلار نه برابر باندې الله دا دواړه یو شان دي نو دا معبودان باطل چې دا ګونګیان دي دا غچاړاګان دي او الله رب العالمین چې دی ومن یامر بالعدل دا هغه مثال دی الله تعالی خلق ته هدایت کی کتاب را لګل دي پیغمبران را لګل دي او دومره چې کوم دي آسمانی تعلیمات را لګل دي نو الله تعالی فرمایي د توحید عقیده هغه عقیده حق ده او دا غیر انحراف مکوئ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.